الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. مولانا استاذ الحمدللہ اذہانی ساتھیوں کے بدا خبر مرکوز مدفونی چما ویلیو چی ہر شارع فی العلم در العبودی دا معرفت تچن امور نسو امور میں ذکر کریو وہ دے وہ سرم یو سلو پینزو امور نورم درکار او پکار دی یو دا چی تفسیر پر رائے ستویو دائے وضاحت سے دے او آئے جائز دے کنے دے او اختلاف تا علماء و دلائل او من ترجیح ورکڑی و دے تا چی آو صحیح دے و دا غیر دو دلیل نمون جواب ورکڑ. محکمات سے طویلے کی گئی متشابہات سے طویلے کی گئی. محکمات جمع دا محکم دا او ما استاثر سے طویلے کی گئی چی احتمال لری دو وجوہنا مگر دا وجہ واحد یسو او دا غرنگی اغبل اغا سے طویلے کی گئی اغا یو وجہ احتمال لری یا محکمات جمع دا محکم دا ما عرف المراد میں ہو آغی طویلے کی گئی اغبل استاثر اللہ بعلمی دا باس الحمدللہ ختم شئے ہو. جب محکمات سے طویلے کی گئی اور دا غرنگی سیشے ویلے کی گئی متشابہات سے طویلے دا باس منگا کڑے ہوگا نا دا دے سر دا باس ختم شوئے ہومو چا متشابہات بانے دا اللہ نے سیوا بل سوکی قرآن ٹول محکم دے کٹول متشابہ دے داغی مسئلہ تیرا شوئے ہو اور سر میں دا مارس کڑے ہو چا متشابہات و علم سیوا دا اللہ نے بل چا سرشتے او کو نشتے آئے کہ دا علماء کرام و اختلاف ہم و تفسیری اختلاف با انشاءاللہ وانتظروا انی معاکم من المنتظرین زبا قوم چا کم متشابہ کی اختلاف دے دا دیس طرح پر سرورما درجہ کے با او یا دا سے ہوا ہے چی دیس طرح زیلی بحث بداو کو چی ضرورت تفسیر کا سرے ما ضرورت ہوئی تفسیر تفسیر کو آخر ضرورت ہے کیا تو داغے جواب دے چی دا عظمت مصنف و دا عظمت مؤلف پا وجہ باندے کل کل سنیزینا پاتیشی پاگی خلق کوئی گی نا نبیا وضاحت تا ضرورت پاتیشی چی بعض خلق چی پی کوئی گی غیر وضاحت یا کل کل دی عامو کتابونو کی دا مصنف دا خیالی دا مؤلف دا خیالی چی خلق پا پدیوانی پیگی آغای پریدی اور حرم کے خلق قربانی نہ ہوئی خدا خبر ہے اللہ جل جلالہ شان کے منشی بولے عام کتاب مبارک کے میں ہوئے اور درہم دے وجہ چکل الفاظ مجازیے بھی اور مشترکات بھی الفاظ مجازیے بھی آیا مشترکی لفظی ذکر شی اور دے کے نو داغین اخذ کولا داغین زان پوا کولا بیاد یو شارحہ تناغی ضرورت شارح تے ضرورتی چی شارح شرح وضاحتو کی کلا کلا در رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا دور کم داسی شوی دی چی صحابہ کرام تو مہدباد آیاتون مبارکی سے اشکالات راغلی دی. مثال بطور بانی قرآن کریم کی دی وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ. مسلم شریف کی صحابہ یا رسول اللہ اینا لم یظلم نفسا کم کستیدہ سمن کی چپزان بے ظلم نہیں کرے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم توید اللہ بندگانو دلتا کہ ظلم نمراد شرک دے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. صحابہ کرام دے خبر تو قتل چ دلتا نکرہ پسیاق دنتی کے واقعہ دا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم نکرہ پسیاق دنتی کے واقعہ دا اور نکرہ چ پسیاق دنتی کے واقعہ سے مفید عموم وی نو دلتا کہ نفی دا ظلم دا من کل الوجوہ قسم گناہ دا گناہوں ہی نہیں کرے ولم یلبسوا ایمانهم بظلم
رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دې غلط فهمي دفع وکړه چې د ظلم نه مراد مطلق ظلم نه دی، د ظلم نه مراد شرک، ان الشرک لظلم عظیم. قاسم نانوتی رحمه الله څخه است خبره کړل د مقام کې. هغه فرمایي وي صحابه کرامو دا ډېر سوچ نه وکړي، کدا سی فکر کړي دا سوال نه واره دی. هغه ځکه قرآن کریم کې دی ولم یلبسوا ایمانهم نه ګډ کړي د ایمان خپل د ظلم سره خلط نه کړي. نو خلط خود دوه چیزونو راته شي په محل واحده کې، خلط خو د دوه چیزونو راته شي په محل واحده کې. لکه ز او بد په سره ګډون په یو پیاله کې، په یو جام کې، په یوې پیاله کې. نو د ایمان سره که خلط راتلی شي نو د اعمال السیئه نشي راتللی، ځکه د اعمال السیئه محل هغه جوارح دي. د ایمان سره که خلط په یو محل کې چې قلب دی راتلی شي نو هغه د اعتقادیات راتلی شي، د کفر راتلی شي. ولم یلبسوا ایمانهم بظلم. نو په خپل ته نه پته لګي، په خپل ته نه دا خبره معلومیږي چې دلته کې د ظلم نه مراد مطلقاً ظلم نه دی. د ظلم نه مراد کم ظلم ته نه مراد دی؟ شرک ته نه مراد دی. د حضرت عادی په واقعه کې قرآن کریم کې چې خیط ابیض او خیط اسود خبره راغلی و، نو هغه صحابي خدا سي چل کړو چې د خپل سټ لاندې تور مزه او سپین مزه کې خو دیو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم قرآن کریم من الفجر ګوره کله کله دا سرازي خبره نو رسول کریم وضاحت کو قرآن کریم کراله من الفجر، اور رسول کریم استاره اثر خو ماشاءالله دلان د خوغت افق پټه خیط ابیض او خیط اسود خواغه وکنه دا خو افق دلان دی خیره استا خو غټ سټه. حسابا یسیرا په قرآن کریم کې رااله چې سره خلکو سره به حساب یسیر کیږي. ام المؤمنین فرمایا یا رسول الله، اے دا اللہ رسولہ حساب یسیر کیسے کہتے ہیں؟ حساب یسیر سے دوائیں. نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائی چې حساب یسیر دی ته چې داونه ویل شي چې ولی دې دا کار کا او سره دې کا. نګورا صحابه کرامو ته خپل څه شراغل له اغلاق نو ضرورت تفسیر تشته دا شو ضرورت اله تفسیر. د دې سره سلورم درجه او مرتبه کې کیفیت النزول، د دوړو جهان په سردار باندې کیفیت نزول څنګه شو؟ نو کیفیت نزول پر رسول الله ادا سه دا وحی راتګ اول نه خډيري طریقې دا ځین کې کېده. تقریبا شپږو طریقې حافظ ابن قیم په کې اتمه طریقه هم خو دلیدا آی کې وسه طریقې تاسو تاسو یو طریقه دا و د پیغمبر په ځړ کې با خبره پیدا شو واسطه دي بس یو خبره به پیدا شو. لکه رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زما په ځړ کې داراله یو سړی چې خپل رزق پورا کړی نه مرینا. یو دغه طریقه وکړه کله دا سیوا چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم تبا فرشتہ راغله او په شکل د انسان کې به فرشتہ راغله د حضرت دحیه الکربی رضی الله تعالی عنہ په داسې طریقې سره متصراله فرشتہ. کله کله به دا فرشتہ د یو بل کس په شکل کې راغله هغه باندې پیژنه. لکه اخیری وخت کې یو کس راغی اور اس حدیث جبرئیل کې
او بس رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره مخامخ کېناسه او د زنګلونو د پیغمبر زنګلونو ته نږدې کړه او قال مل ایمان او مل اسلام او مل فلان 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 ته پوښتنه وکړه. دا طریقه به کله کله به رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته جبرئیل په خپل اصلي صورت کې راغی. هغه تقریبا یو 3 مواضیع دي چې هغه کې راغلي وغه دوه قطعي او یقیني دي او یو کې لږه اشتباه ده، خو په دغه څو طریقو سره جبرئیل په خپل دغه کې لیدلې ده په شکل کې، یعنی 3 ځله لیدلې ده. نو کله کله د وحی طریقه بداوه چې جبرئیل په خپل شکل کې راغی، کله کله به د وحی طریقه داسې وه چې منامي وه، دا خو یقظاني صورت کې دا کارونه، کله کله به په منامه په خوب کې رااله. د پیغمبرانو خوبونه وحی دي. ومنها هنا ترى چې ابراهیم علیه السلام ته په خوب کې یو خبره وشوه د خپل د زوی د حلالولو فیصله وکړه. بل داسې کس نشته چې په خوب کې یو خبره وویني او سار په هغې باندې بالفعل شروع. کله کله به یو طریقه هغه د سلسله الجرس وه، لکه څنګه چې په کاڼي باندې زنځیر را سلسله الجرس به وه، لکه څنګه چې دا ګنټي نه ده دا اوازونه کوي. علماء کرام وایي د وحی تشبیه د سلسله الجرس سره ولې ورکړی شوه؟ وایي هغه د دې وجه نه ورکړی شوه لکه څنګه چې د ګنټۍ اواز د هر طرف نه وي، نو داسې دا وحی به د هر طرف نه وي. او څنګه چې د ګنټۍ اواز داسې چې یو ختم نه بل شروع شي، بل ختم نه بل شروع شي، دا وحی به هم دا وجه تشبیه ده. وی الله یو طریقه به دا او دا طریقه پر رسول کریم صلی الله علیه وسلم ډیره مشکله و. وان جبینه لا يتفصد عرقا، په جمی کې به د حضرت تندی مبارک نه خولې روانې شوې. یو طریقه دا، یو طریقه د وحی هغه دا چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغه الله سبحانه و تعالی لیدلې نه او خبرې اورېدلې، لیدلې نه او خبرې ورله اورېدلې. یو دا طریقه وه. دویمه آخري طریقه دا چې لیدلې او ورسره خبرې کړي، هغه کې اختلاف دی، هغه کې څه شی اختلاف. دا اوله طریقه لکه موسی علیه السلام چې سره چې الله خبرې شوې، نو دا رنګ رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره شوې. اخرنۍ طریقه دا چې لیدلې، نو په دې لیدلو کې بیا د علماء کرامو اختلاف ته او د تابعین او صحابه او د ټول اختلاف ته. ام المؤمنین فرمایي چې نه لیدلې نو، او بعض علماء کرام فرمایي ابن عباس رضی الله تعالی عنہ هغه کې چې لیدلې او هغه بحث الرؤیت اتاسو شرقایت کې ویل او که ژوند باقیونو داغه مسلم کې تفصیلا ویل کېږي، خو هغه اختلافي مسله ده. مور بی بی سخت او لاړه دې مسله کې د مسلم پر روایت کې دي، د مسلم پر روایت کې دي چې هغه یو څو خبرې کړلې وي که چا دا وي یا 3 خبرې چې چاو کوي دا مې مانه دا په الله دروغ دي، دا په الله سي شری دروغ. یو دا خبره که چاو کړه چې پیغمبر عالم الغیب دی، نو دای دروغ وي. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، الله نه سوا څوک په غیب باندې کوئی دا دروغجن دی. دویم که چا دا خبره وکړه چې پیغمبر تبلیغ نه کړی د دین او رسول د دین نه دی کړی، یا ایو الرسول بلغ ما انزل الیک ورسا الله دا سی ویل، او کتا چرتا لم تفعل فما بلغت رساله والله یعصمک من الناس. دا خبره ونه مانه، ځکه چې الله جل جلاله فرمای کتا دینو نه رساو نو ستا پر رسالت فریضه منصبی کې و نقصان واقع شي، او الله وی چې د په فریضه منصبی کې نقصان نه دی واقع شي. نو که سړی بیا دا خبره کوي چې تبلیغ نه دی کړي، خود دروغ وي په الله.
درامه دارا چې کوم سړی دا خبر او چې الله یې لیدل له چې الله یې لیدل له نو دا خبره به نه مانی اکسو کوئی ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند جنة المأوى سو کدا خبر کوي چې ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى نو انما ذلك جبريل دا جبريل چې په خپل اصلي وزرو کې لیدل دا خبره منه مانه وایي چې نو دا طریقې لري د وحي په پیغمبر باندې دا قران کریم څنګه نازل شوی کیفیت الوحی نو د کیفیت د وحی حواله سره علما یو دوه قول لري قول اول دا ده چې الله جل جلاله قول کړل قول اغه قول جبريل اغه اقوال راوړي دي د لوح محفوظ نا آسمانی دنیا تا دفعتا واحدتا او بیا د آسمانی دنیا نا دنیا تا تدریجا د دې بلا حکمتونه دي برد فاتن چې د خلکو اعتقاد او باور راشي چې د الله علم محیط ته پکانا یکون باندې ماضی حال استقبال باندې کم امور چې په دنیا کې واقع کیدونکي وو داغه متعلق چې کم آیات وو هغه دفعتن واحدتن اسماني دنیا تراغلي د الله په علم کې دا حکمت ده او دلته تدریجا دا چې د وجه د یسرنا اسانتیانا چې په دمه د مرাজি احکاماتم په دمه د مرাজি تدریجا اسانتیا وي دا قرآن کریم په یاداش کې هم سہولت او یسر او اسانتیای او د دې سره سره چې کوم حکومي نو تازدم چې کوم حکم دلته تازدم په باغی کې آیات راځي تازدم کارونه وکړي او د دې سره سره هغه ابتلاګانې په پای تکمیل ترسي ولکه د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها هغه واقعا په قران کې داسې ټوله پټوله راغله وي نبی حضرت عائشہ څنګه پاتې کېدلې التا او بیا رسول الله ته مخ کې پاتې او صحابه او ته نو بیا د ابتلا سمانه دا بعض خبرې دا زر خپل دماغونه کومه دغه نه کو د چا د شرح نه کو باندې هغه چې ایله علماء دي چې خدای پاک ته فکر ورکړي ولی بس وقت شخو بس ما هم انسانانو کم سے کم حیوانات خوري وکنه نو سنه زینو کې باغې ته محتاج ورځي کې خو هم نه محتاج نو د دې مثال په تور باندې حکمت یو داري بنا حکمتونه نورم پدې کېشته چې دا تدریجن والے راغی دوه مرایدا چې تلقف روحاني وې ده څه مطلب الله سبحانه و تعالی القاء پر فضل د جبريل کار څنګه چی آئے کی القاء فرمایله د یو معنا او دا هغه معنا نه تعبیر ته حضرت جبريل په خپل الفاظ او اسمان دنیا سره یو دا قول له دا زمانه ده خاص متوسانه دي کلی چې دې کې دا ضعف ته خو زه یم هغه درې چې دا الفاظ د قران کې د مخلوق کلام شي بیا په کاردار چې د معارضه موشي لکه احادیث جبريل خلوه مرتبه د رسول الله نه لري کنه لري سرقاید اخري صفو کې ویلو نه لري رسول کریم فضیلت لري بلکې عام انبیاء کرام د خاص او فرشتو نه غوړي دي التباس تاسو کړو عام فرشتہ عام انسان خاص فرشتہ خاص انسان خاص فرشتہ عام انسان خاص انسان عام فرشتہ نو پائے کہ یو مسئلہ دارا چې خاص انسانان چې رسول اعظام دي انبیاء کرام دي دا فضیلت لري بچا باندې په خاصو فرشتو باندې دا څه لري
نو بیا خو زما دا فکر دی چې دا د مخلوق کلام شو، معنا د الله را، لکه د پیغمبر معنا د احادیثو د الله را طرف نه، و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحینا یوحى، معنا د چای د الله، تعبیر ته نه چا کړي پیغمبر، نو دغه مقابله کېږي نو چې معنا د الله او تعبیر د چای د جبريل، نبی خو باید مقابله او شی معارضه او شی قرآن. هؤلاء ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين. دویمه مقدمه لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قرآن کریم کې مقدمات وی خو مرتب نه وی، دا د منطق په شان کتاب نه دی چې په دې کې مقدمات وی او مرتبی غیر مرتب مقدمه قرآن کې شته. تاسو ته ما دا دوه مقدمه ذکر کړې، نتیجه دا راوته چې دا د الله کتاب د مقابله نه او یا مقدمه ذکر چې علما به جنت ته ځي، علما به چرته ځي، نه یریږي د الله نه مگر څوک علما، یعنی علما به جنت ته ځي، علما به سږي جنت. یو مقدمه انما يخشى الله من عباده ذلك لمن خشي ربه. مليان بجنت تزي ذکر دې الله نه یریږي، څوک الله نه یریږي اب جنت تزي، نو مولا بجنت. الله و ایمان دې انما يخشى الله من عباده العلماء، انما يخشى الله من عباده او ذلك لمن خشي ربه. نو بہرحال دا مسئلہ دی پورے ختم شو. کیفیت نزول کې میں خبره کوله، سو خبره مارس کړې دوا. اوله دارا چې د الفاظ سره د دویمه دارا تلقف روحاني او داغه په دای کې پیدا شو، تعبیر ته نه کړل په خپل الفاظو سره. هما تاسو دا خبر عرض کړه چې دا خبره داسې صحیح نه. نبی امر تداوی چې قران کریم معارضه مقابله نه کوي، و ان کنتم فی ریب امنس کې په کې زیلی غونه خبره شو ستاسو سره فائدې لپاره چې مولیان کا خپل د الله په دین او شریعت باندې صحیح رواني، ان شاء الله العزیز د جنت دی بچاته. د دې سره یو زیری مسله بنا ابو سره ذکر کو چې د قران کریم سورتونه دا ګلابه د رکوګانی چری دا سورتونه چری دا سورتونه وغیرہ خو د غری دا توقفی دي. دا قران کریم چې کوم ترتیب دلته کې ده دا په دې ترتیب سره الته کې وو په لوح محفوظ نه چې آسماني دنیا ته راته دې ترتیب سره، نو دا ترتیبم سره توقفی. او دا رنګ دا سوره چې دي دم سي شری توقفي پاتې شو. پدې کې دا سپاره دا خروستو خلکو پکې دا کار کړل چې حفظ لپاره آسانولې، نو سپاری کړی دي. دا رسول الله وخت نه پاتې شو. مثال په تور باندې دا رکوګانې عام تو کدي زمانه مضمون ختميږي، عام تو کا پدې باندې څه ختميږي مضمون، نو خلق بک صحابه کرام بکته کېدل دي چې الله اکبر کته کېدل با. نو د دې د وجه دا رکوع او دا احزاب او حزب او ربع او ثلث او وغیرہ وغیرہ دا مقرر شوی دي د سہولت لپاره. نو دا بدعت نه نه، دا بدعت لب دین دې په دین نه ده. زه ته بدعت وایې نشم، خودم را کار دي چې دا رستو دا کارونه شي دي دا اول نو پاتې شو. دا کم چې اعراب ورکړی شوی دی، نو د اعراب کې یو دوه راي دي چې دا چا ورکړي. یو خدای دې چې مروان حکومت او د عراق گورنر حجاج ابن یوسف ته حکم ورکړ او داغه په امر باندې حضرت حسن بصری المتوفى 110 هجری هغه ته حکم ورکاوه ور باندې. زمادار چې دا یحیی بن یعمر هغه له ګولې دي
او درې مدار چې ابو الاسود دوالي شاګرد حضرت علي رضی الله تعالی عنہ مشهور نحوی شاویلی دی المبرد نحوی د ټولو نه بهترین خبره په دې باب کې هغه د ابو الاسود دوالي ده چې دا غوړ کړی ادا شاګرد حضرت علي دی او دا کریډټ حضرت علي تزي دا حجاج بن یوسف ظالم تنزي هله کوئی حجاج بن یوسف زبر زیر ور کړی هغه پلارم نشو ورکوله هغه یو ځای مشر او بس حکم ملاو شعر د مرمان د طرف نه یو حکم ور کړل هغه حسن بصری خدا قول ډیر راجح نه دی راجح دار چې ابو الاسود دوالي دا غور کړی ادا شاګرد حضرت علي رضی الله تعالی عنہ مشهور ده کنه دا خبره چې دا حجاج بن یوسف دا زبر زیر دا دور کړی دي دا عجم ولا بارا ځکه عجم واسطه تلاوت نشو کولای دا خبره غلطه ده ادي نه هغه مړی کړی دی او نو دا سکارونه نشو نو دې پورې مې دا خبره عرض کوله دا مسله خبره پاتې شو علی الاطلاق او الاقراء باسم ربک الذی خلق دا مقدم نازل شوی دی چا سورہ مدثر ویل خو صحیح خبر نه ده اگر که روایت کړه خو د روایت معنا دا چې فترت وحی ادري کال چې فترت توحی وحی بند شوی اغین رسیا ایها المدثر هغه بیا نازل شوی دی نو اول علی الاطلاق چې کوم نازل شوی دی هغه اقرار دی او پس ته فترت نه چې نازل شوی دی هغه سره هغه علی الاطلاق اقرار دی سورہ مدثر دارستو د فترت نه نازل شوی آخری واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله واتقوا یوما ترجعون فیه ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون ادا على الاطلاق مستنازل شيء بیا سری مکی او سنی سی شی مدینی دی نو په مکه کې هو اقرا اول شو کنه او اخرانه پکې سوره عنکبوت ته یا سوره تطفیف ته یا سوره مومنون دی سورۃ المؤمنین آیا سوره مومنون دا پته دا مکی کی وېما مکه کې اول اقرا آخری تطفیف مومنون او یا سوره عنکبوت او په مدینه کې اول سوره بقره او اخرانه به ظاهر او خو آسان شو علی الاطلاق مطلقاً مقدم اقرا علی الاطلاق مکی او مدینی سورتونه څه کوي مکی سو کو چې په مکه کې او مدینی چې په مدینه کې خدا قول ځکه صحیح نه دی چې سنی په طائف کې دی او په نور زینو کې آئے کې بس سوای صحیح خبر ادار چې سو کوئی مکی چې اهل مکه او ته پکې خطابي مدینی چې اهل مدینه او ته خطابي دام صحیح نه ده اچې دواړو ته پکې نه هغه ته وسوای دریم قول دار چې مکی هغه چې قبل از هجرت او مدینی بعد از هجرت نو قبل از هجرت چې نازل شي هغه مکی دی نه او بعد از هجرت چې نازل شي هغه مدینی دی ورشه قبل از هجرت او تقریبا 81 دغه نور دی مکی دی او دا نور وسی شي مدینه په قرآن کریم کې منسوخ آیاتونه شته او کنيشته دا به ان شاء الله رستو بیا چرته سزا کې وایم درته زینب او خایم ولنده خبردار چې قرآن کریم کې شاه ولی الله تقریبا د 15 طرح کو شوه دی چې دومره پکې منسوخ دي نور نشته خو هغه منسوخ من کل وجوه ندي هغه څه شي ندي منسوخ ندي من کل الوجوه هر وجه د وجوه سره منسوخ ندي من بعض الوجوه منسوخ دي او من بعض الوجوه غیر منسوخ ندي دا مسله الحمدلله څه شو دغه 15 مباحث مې نورم پکار دي د پاره د فائدې
آئے کی پنزم نمبر بحث شاید د وقت د تقلیل پر ترمخه معنا پاتشي اغدار چې قران کریم قدیم دی او کا حادث دی. ان شاء الله دې کې به تفصیلی بحث وکم. وصلی الله